سلامونه ملګرو، ذاکر رحمان یم. مفتي صاحب مدرسې ته راغلی یو، خلیل صاحب هم راغلی دی. د خلیل صاحب نه چې کوم دی زموږ صرف یو څو غوښتنه وه او تپوسونه وه، نو ما پسې یو دوه درې ویډیوګانې هم کړې، په هغې ډېر ملګري هم ناراضه شوي وو. نن به خلیل صاحب د چې موږ په خپله دا خبرې واورو. سلام خلیل صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ذاکر بھائی ستا هم ډېره زیاته مننه کوم، د مفتي صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغه خپل قیمتي ټایمونه یې ماله راکړل. باقي چې دې په زړه څه وي ته وایه، زه به درله جواب درکړم. خلیل صاحب زموږ په اړه څه نشته داسې خاص، او زموږ مشر هم یې، موږ د ډېر احترام هم کوو. ما تا پسې تقریبا یو ویډیو دوه کړي وو، په هغې کې څه ملګري رانه خفه شوي وو، نو ما صرف یو میسج درکړی و. ما صرف تا ته دا یو غوښتونکی وه چې خلیل بھائی ته صرف د غریبانانو خدمت کې او منډې تلډې د غریبانانو وې، د سیاست طرف ته چې کوم ده ډېره توجه مه ورکوه، یا سیاست طرف ته مطلب ډېر ته ورځه مه. نو د دې باره کې ما یو ویډیو کړی و، په هغې رانه ته هم لږ بې سوره شوي وې، څه ملګري هم رانه بې سوره شوي وو، نو په هغې تاسو خپله لږه روشنایي واچوه. ډېره زیاته مننه. زما د بې سورتۍ څه خبره نشته، زما مشران دي، زه درنه نه بې سوره کوم. کوم ملګري چې زما په وجه تا نه بې سوره شوي، د هغوی نه زه معذرت کوم. بله خبره تا دا وکړله د سیاست خبره وکړه، نو دا د سیاست خبره نشته دی. مفتي صاحب دا کوم کس چې ما سپورټ کړو، نو یقینا دی ډېر زیات خدمات کوي. مطلب اوس په انبار کې د 1200 کسانو یتیمانانو ودونه دي. دغسې په پړانګار کې پروس کال وکړه، پېښور کې څو ورځې مخکې 18 وکړل، اوس بیا د پړانګار کې به را روان دي. نو مطلب چې زما په پړانګار باندې دونه خدمات یو سړی کوي، نو پکار ده چې زه سپورټ کوم. نو په دغه سپورټ مې کړی دی، مطلب هغې جوړېږي ولې چې دا زمونږ په خاوره باندې دونه خدمت کوي، بیا د غریب ولس خدمت کوي. نو مطلب زه هم لږ خدمت کوي، بل هم خدمت کوي، چې ته هم دغسې خدمت کوې وروره، سپورټ به دې کوم او خو شا په شا به در سره ولاړ یم. مننه خلیل بھائی، خوشحاله اوسئ. ولې نه موږ چې کوم دی ستاسو به تر څنګه یو خدمت به هم کوو، څه چې تاسو وایي هغسې به کوو. او موږ داسې څوک ټارګېټ کړي هم دي چې مطلب دا یو کس دی یا دا کس ته تاسو اوښتي، خو لکه زموږ مقصد صرف دا و چې سیاست طرف ته ډېره توجه مو ورکوئ، یا مطلب سیاست طرف ته لکه پارټي به ته چې کوم دی نه سپورټ کړې، بل چې ته هر یو کس یې او ستا خدمت کوي، د عوامو خدمت کوي، هغه موږ هم ملګري او تاسو هم ملګري، دغسې خبره داسې نشته دی. خو زما صرف دا مقصد و چې تاسو سیاست طرف ته رانه لاړ نه شئ. نه بالکل، مطلب ته هم پی ټي آی سپورټ کوې، ما درته چېرته وویل نه پارټۍ نه داسې خبره نشته. مطلب خپل کار دی ستا، هغې باندې ته ښه پوهېږي. او دغه خو چې ما د اوسه پورې به تا چېرته زما نه څوک اورېدلي هم نه وي چې یو پارټي ما سپورټ کړی، په وجه د دې چې خدمات یې ډېر زیات وو، نو په دغه وجه باندې مې سپورټ کړی. مطلب د غریب دپاره یو بهتر کس دی. مطلب پړانګار ته ډېر خلک داسې راغلي دي، خو خپل مطلب یې کړی دی، تللي دي شاته، بیا کتلي مو دي. د الیکشن د ده خبره په سوچ کې مې نه وه، خو دلته ډېر زیات خدمت کول. سخت کال د هغه د الیکشن سوچ راغلی، د نن نه 5-6 کاله مخکې دی راغلی، په پړانګار باندې خدمت کوي. بچی هم د پړانګار دی، عثمان خیل دی. عجیب. خوشحاله او اباد اوسئ. ډېره مننه هم کوو. کومه خفګان چې تاسو زموږ نه شوي، د هغې هم د نه بښنه غواړو. دا زړه ته څه راولئ یم، زموږ دا سوچ او دا مقصد نه و. کوم چې د عوامو چې کوم دی دا خفګان کړی و. او بل مفتي صاحب ستاسو هم زه ډېره زیاته مننه کوم، الله هم خوشحاله او اباد لره چې دومره ټیم هم موږ ته راکړو، زموږ دا خبره هم چې کوم دی ختمه کړه ده، او دا ګیله هم چې کوم دی د زړه نه ووته ده. نو ستاسو هم زه ډېره زیاته مهرباني ذاکر رحمان بھائی او خلیل حیران عثمان خیل صاحب، زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې زما په خبره باندې م لبیک وکړو، یو بل ورته غاړه وتئ. خامخا څه ګیله مانه په زړه کې یو بل ته راضي مو، خبره حقیقت ته هم رسېدله. زما خپله زړه کې دا وه مې چېرې خلیل صاحب چې کوم دی، زمونږ او د خلیل صاحب کار داسې دی چې دا یو عالمي کار دی، ځان باندې یو نوم نه دی کېښودل پکار. ځکه چې که زه په ځان باندې یو نوم کېږدم، یا د یو پارټۍ یا د یو شخصیت یا د یو طرفداري وکړم، نو کوم چې نور خلک دي هغه به زما نه نفرت پیدا کړي، زما نه به واوړي. د دوی دا کار چې کوم دی یو عالمي کار دی، یو اشتراکي کار دی. که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، که یتیم وي، کونډه رنډه، چې غریب وي، چې د هر خاندان وي، که د هر پارټۍ سره تعلق ساتي، د دوی د ژوند مقصد دا دی چې موږ به د دوی خدمت کوو، که په هر طریقې سره موږ به خدمت کوو. نو ذاکر بھائی مقصد دا و چې که ته یو پارټۍ نوم په ځان باندې کېږدې، نو بیا به ډېر خلک تا نه واوړي، هغه خلک تا سره تعاون کوي، تا سره امداد کوي، نو هغه به د نورو مختلفو پارټو سره وي، نو هغه به وایي چې را خلیل صاحب خو چې کوم دی دا کار کم کوو، نو دا خو د پارټۍ دپاره کوو. نو د ذاکر بھائی هم دغه یو سوال او دغه زړه کې یو خبره وه، او تاسو د هغې ښه طریقې سره جواب هم وکړو. او بیا هم زه ټولو ملګرو ته وایم چې یاره خپل منځ کې ښه وروري ساتئ، یو بل سره ښه محبت ساتئ. که د چا هم څه اشکال راځي، نو داسې یو بل سره
په واتس اپ باندې رابطه کوئ پرسنل کې ورتلل پکار دي او هغې سره دغه په خبرې باره کې یو حل رسول پکار دي یو بل ښه مشوره ورکول پکار دي دا خبرې به ډېره په ابهام تمهید سره په اسانۍ سره انشاءالله دا ختمیږي ډېره مهرباني جزاک خوشحاله بابا د مفتي ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د خلیل بهم زه ډېره زیاته مننه کوم هغه ویډیو چې کوم دی په هغې څه ملګرو کمنټ چې داسې کړي وي چې ډېر زیات خفه شوي وو ډېر بې سوره شوي وو خو زموږ د ویډیو مقصد دا نه و لکه هغوی چې څنګه دې واخیستو نو هغوی نه هم زه بخښنه غواړم خلیل بی چې کوم دی دوی نه هم زه بخښنه غواړم او مفتي صاحب ستاسو هم زه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته ټیم راکړو او زموږ دا خبره چې کوم دی دا هم ښکاره کړله که مطلب تاسو دا خبره زموږ نه ښکاره کړې نو کېدای شي موږ چې کوم دی نور به هم چې کوم دی خلیل بی پسې ویډیوګانې کولې یا به هم نور څه نو نور هم خفګان راغلی دی ستاسو هم زه ډېره زیاته مننه کوم د خلیل بی بل مفتي صاحب یوه خبره زه دا کوم چې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو او هغه به په یو لاره تلو یو بوډۍ به بې فضله به راټوله نو څه ورځې هغه په لاره تلو بوډۍ ورته ښکاره نه شوله نو هغه د ملګرو نه تپوس وکړو چې یار دلته چې کوم دغه کېږي هغه خو بوډۍ خو ښکاره نه شوه نو چې هغوی ورته وویل چې قربان هم شم بیماره ده نو دا هغه فورا ملګرو ته وویل چې هغه بیماره ده نو ورغلې ډایرکټ پوښتنه ده نو مطلب چې هغه د دواړو جهانو سردار و او هغه د چا سره دونه بغض او کینه نه ساتله هرې سړي له بې د نفرت په زمینه ورکوله موږ خو د هغه امتیان یو که نه د هغه د امت کې راځو موږ نو مطلب موږ له داسې نه دي په کار زما مخکې هم ورور وي اوس مې هم ورور وي داسې څه خبره نه وي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ موږ هم ډېر زیات ستاسو احترام کوو زموږ مشر یې استاد هم ډېره زیاته مننه خوشحاله او اباد اوسئ مننه ستا